تاسو رښتیا ووایئ رښتیا ووایئ چې ستا یو ډېر جاني دوست وي او داسې دوست وي چې بس یک روح او دو جان وي او هغه در سره ناست وي او ته بل چا سره خبرې کوې تاسو په ایمان ووایئ چې دا سړی به ستا دوست پاتې شي در سره به کینی فوراً به روان شي چې هلکه زه تاله راغلی وم او ته بل چا سره په خبرو ما ستا تماشه کوله او ته د بل چا په تماشه شوې نو الله پاک 24 घंटे ستا دوست دی او تا سره دی نو ته بل چا سره خبرې ولې کوې بل چا ته ګورې ولې رحمان بابا وایي که نه وای څوک چې بې دا ستا د مخه بل ته ګوري څوک چې بې دا ستا د مخه بل ته ګوري آینه ناصفا د صفا نه ده که زما مینه پتا د خطا نه ده بې له تا که په بل چا د روا نه ده هغه تیر شو چې مې مینه په غلا غلا کړه هغه تیر شو چې مې مینه په غلا غلا کړه اوس په درس جهان رسوا ده په غلا نه ده اوس معشوقا که په بها د سر موندې شي بها معنا وکړئ د بها ترجمه وکړئ د بها ترجمه وکړئ ټوخیږئ ټول زکام والی دی که خیر معشوقه که په بها د سر موندې شي معشوق بها معنا د سر قربانی معشوقه که په بها د سر موندې شي ما رحمان وته ویړیا د بها نه ده الله د سر په قربانۍ به معشوقه موندې شي او دې ته به زه ګرانه وایم ما ته خو اسانه ده دې نه لویه ارزانی بله چرته نو څوک چې بې دا ستا د مخه بل ته ګوري آینه ناصفا د صفا نه ده بې د یاره چې ته د بل چا مخ ته ګورې ستا اندرون پلیت دی ستا اندرون ګنده دی تاسو خیال ده نو عزیزانو عرض می داو چې د الله غوندې محبوب او معشوق تا سره دی 24 घंटे تا سره دی 24 घंटे که ته ودی الله درته ویښ ګوري که ته روانې الله در سره رواني که ته ولاړې در سره ولاړي 24 घंटे دا داغه بیا زه خوخه میم کنه تی خوخه تی دومره خوخه دومره چې تا د پاره کوم انتظامات کړی دي انتظامات زبا درته څه څوک چې واده له تا وغواړي یا مړي له دې وغواړي هغه ورځ یو مړي ته تللی وم دعا ته خو چې په کرسۍ کېناستم ما لاندې وشلېده ربړ والا هر پاسېدم بیا په کټ کېناستم یو سړي ما ته ویل هو جي دا غلطي شوه نه کرسۍ مونږ دپاره ده نه خو ما غلطي وکړه چې پې کېناستم مونږ دپاره کټ دی تا د پاره چې کوم انتظامات کړي دي ابا څنګه
متکئین علی فرش بطوائنها من استبرق. متکئین تکیا بتاوالی وی دا سے ڈاڈا پڅشي علی فرشن پاغه فرشونو هغه متکو باندې بطوائنها من استبرق چې داغه سټ بدشنو د غټو ریخمونه. نو چې ما متکوالی نو خوراک لبر او چتېګم داسي وینا روچتېږي بم نه څنګه بکم وای ډاډه به دیوالی وجن الجنتین دان. دا د خوراک سیزونه دي دا به تا داسې ډډه والي کیلا سپینه کړې به دې د خولې ته را روانې سیب سپین کړی به دې خولې ته را روان انګور صفا کړی به دې خولې ته را روان. نه یا الله داسې ډېر خوند نه راکوي چې راته څوک ږدي نو په میز باندې ایخونو والا به څنګه دلته چې کوم خلک مجمع ږدي یا روټۍ ږدي تاسو ورته ګورئ د چا پوزه نه وي د چا غوږ نه وي د چا لکۍ شوي د چا ښکر شوی که نه دغه ګامه ګسیټۍ راغونډ کړي او روټۍ ږدي ورته تا ته چې روټۍ به ږدي هغه څنګه سړي وي هغه څنګه هغه داسې اذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا. دومره ښایسته نوکران به چې ته ورته وګورې نو ته به وایې چې دا خو چا د ملغلرو نه تار ویستی دی او یو د بل د پاسه ټپکیاوي. لاسونه به یې بډېوالي اوج تا ته به سامان ږدي او په دې لاسونو کې به یې څه وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا. الله سونو خستواله خو څه کې د سرو زرو کنګن به په لاسونو کې چولی دا به د جنت خادمان. ته د خپل بوتاړ ته دې مو ګوره او د جنت د خادمانو تم بیا وګوره. تاسو اوس ګرځئ په دې ښار کې که نه هر یو بوت ته چې ګورې الټي به درځي هر یو بوت ډېر ریګمالونه میګمالونه یې مږلي را مږلي خو چې د چا بوت ته ګورې که نه او د ایمان په سترګو ورته وګورې نه وای بچې خوند نه کوي هر بوت ته په دنیا دا قوم مسخ نور د ایمان چې دی د دې قوم د شکل نه اوت. پخوا به د نیک سړي علامت څه وه چې اذا رؤوا ذکر الله چې ورته وګورې نو سړي ته خدای را یاد شي. اوس موږ ته چې وګورې نو شیطان به در یاد شي. مونږ ته چې وګوري نو شیطان به در یاد شي. هغه نور د ایمان د دې قوم د شکلونو نه بلکل اوت. نو عزیزانو تا د پاره انتظامات هغه محبوب چې تی په دنیا کې بل ته نه ګورې او هغه ته ګورې نو تا د پاره میلمستیان بیا ادا کړي. امام ترمذی لیکلی دی چې په دې جنت کې به یو بازار لګي د جمعې په ورځ باندې به بازار لګي نو دا جنتیان برازي په کې سودا بالي. په دې کې بناګانا الله ته پوښتنه وکړي چې نور څه پاتې دي چې درکم نو دا جنتیان به وایي چې نه یا الله نور څه پاتې او یو شی پاتې دی
ملائکو ته به وایي چې زما او د دې منځ کې دا پردې لرې کړي، خو چې دا پردې لرې شي یکدم به د اهل جنتو ته د خدای دیدار وشي. چې دیدار ورته وشي چې دوی ورته وګوري و نسکور به وغورځي، بیا به یو پړق شي، به دوی به په یو آواز اوچت شي چې یا الله نم دا جنتونه پکار دی او نم دا نعمتونه پکار دی او نم دا حوری پکار دی او نم دا غلمانان پکار دی، خدای خو چې دا مزه یو ځلې بیا دی، دا مزه یو ځلې بیا په دغه ورځ به تقسیم وشي. پلانی جنت تی ته به الله په ورځ کې یو ځل ځان ښیي، پلانی ته به میاشت کې یو ځل ښیي، پلانی ته به کال کې یو ځل ښیي، پلانی ته شپږ میاشتې کې. یو سړی به داسې پکې چې هغه ته به د ورځې څو ځله خدای ځان ښیي. دا د خدای انتظامات دي چې کوم تاسو دپاره کړي، خو بشرط چې ته به بل چا پسې نه ګرځې او نه به بل څوک معشوقه کوې، نه به بل څوک خوښې، نه به بل چا ته ګورې. نو که تا دنیا کې کتا او ګرځېده او منډې ترړې په بل چا پسې وې د دغه نعمتونو نه به محروم یې. پردی مال دې خوړلی، پردی مال دې والی. نن سبا تاسو وګورئ دلته یو ملا دی چې په نامه واقف دی، په لکونو روپو کې والی دی چې په نامه واقف دی، او شکل ته چې وګورئ ته به وایې چې فرشته ده. چا نه 15 لکه والي، چا نه 10 لکه والي، چا نه 2 لکه والي، هر سړي له زوی په غېږ کې ورکولو چې بد دا دی بلټي مې را روانه ده، د خولې خو ډېر چالاک دی، نامه به هم درته علم، لږ صبر وکړي. هر سړی والی کروڑونو روپو تر ما پورې زیم والی ما. تاسو خیال راغی که ګیرې ته وګورئ او شکل ته وګورئ او خبرو ته وګورئ ته به وایئ چې جبرائیل علیه السلام راغی. هر سړی په خپل مشن کې ټګ او غدار او بېایمان دی. قرض دی چې چاته ورکو، قرض بس د پلار او د نیکه دشمنی دی واغسته. تاسو خو چاله قرض ورک په طرف به بیا نه ګوري، حیران که دا سوالګري وګوري پرچه به پیدا کړي په هسپتال کې مې مریض دی، بالکل اپریشن یې شوی دی، دا دوايي لیکلې ده، بالکل روغ سړی به یې ګیره به یې پریښي، غټ کوتک به یې راغستی داسې او دا ځان به یې روغ ګوټ کړی، دغه چل به کوي، خو چې ته ورته معاف کا او درنه روان شي بیا به سم رواني. بادشاہان په بادشاہۍ کې ټګان دي او زبرګان په خلوت کې ټګان دي، نو دا قوم لاړ شي کوم خوا. مولا ټګ دی، پیر ټګ دی، میاں ټګ دی، غجی سګ ټګ دی، حکومت ټګ دی، حکمران ټګ دی، او دا قوم څه کوم خوا لاړ شي. نو زما عزیزانو دا د خدای یو عظیم گرفت دی او عذاب دی چې زمونږ دا قوم یې پکې رانیولی، عظیم گرفت. سکون د زړه هیڅ چاته نشته. په یو شي کې سکون شته چې الا بذکر الله
الا بذکر الله تطمئن القلوب. د خدای په ذکر کې دا زړونو اطمینان کی چې ته څومره زور ورکې چې الله 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 الله، په دې زړه ته قرار نصیب کیږي. نور اطمینان سلب شو د ټول ملک نه. نو زما عزیزانو دا د الله د قدرت مناظر دي او د الله د قدرت نشانی دي چې درته رنگ په رنگ وخت په وخت ځای په ځای درته ښیي او تا ته احساس نه کیږي. هغه په سر کې چې کومه ماده درته خدای د عقل ایښې ده، هغه د عقل ماده هم دې قوم نه سلب شوه، په عقل باندې هم څه کار نه کوي او نه ورته عقل متوجه کوي چې دې کار کې زما خیر دی او که زما نقصان دی. د عزیزانو د خدای لویه کرشمه د عیسی علیه السلام پیدایش شو که نو، چې قوم وله راغی او پوښتنه یې ترې وکړه او دی ورته وایي چې زما روژه ده او د هغې په غېږ کې ماشوم ورته انی عبدالله ووایي. دې نه لوی کرشمه بله څه کیدی شي؟